والمؤمنون والمؤمنات او مؤمنان سړي مؤمنان خزي بعضهم اولیاء بعض زین د دوینا دوستان د زینو دی یامرون بالمعروف حکم کوي د نیکی وینهون عن المنکر او من کوي د بدینا ويقيمون الصلاه او قائموي منزنا منز ويؤتون الزكاه او ورکوي زکات ويطيعون الله او حکم من د الله ورسوله او د رسول الله اولئک هم د خلق دي سيرحمهم الله چې رحم وکړي په دوی الله جل شانه رحم وکړي په دوی باندې الله جل شانه ان الله بشک الله جل شانه عزیز زبردست حکیم حکمت والا دی وعد الله المؤمنین وعد کړی د الله جل شانه مؤمنان سره سره والمؤمنات مؤمنان خذ سره جنات د جنتونو تجری چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې داغي نهرونه خالدین فیها چې دوی به همیشه وي پاغي کی ومساکن طیبه او پاکیزه مکانونو فی جنات عدن د دایمی باغونو کی دایمی باغونو کی ورضوان من الله اکبر او رضامندی د الله ډیر لویا ذالک هو الفوز العظیم ذالک امدادا هو فوز العظیم کامیابی ډیر لویا الله جل شانه د دو قسم خلقو ذکر فرمایل چې یو هغه مخلص مؤمنانو چې هغه د دین د سربلندۍ د پاره د جهاد فی سبیل الله د پاره خپل جان خپل مال هغه وړاندې کو او دویم د منافقین هغه طبقه وا چې هغه د خپل د منافقت ښکارا کولو د پاره भरपूर कोशिश को او دغه شانتی هر قسمه د اسلام د مخنیوي د پاره د مسلمانانو د حوصله شکنی د پاره چې صدا غوینه کې دی شو هغه وکړو نو الله رب کائنات د دوانو حالات او د دوانو واقعات او د دوانو جذبي او دوانو مقاصد هغه بیان فرمایل او بیا دغه منافقینو د دې نفاق په نتیجه کې چې کوم دوی د عذاب مستحق جوړيږي هغه د لپاره مثال بیان فرمایل چې تاسو په شانتي منافقین تاسو په شانتي کافران مخکینی قومونو کې هم تیر شوي دي داغي انجام باندې لغور فکر وکړي تاسو نه زیات اولاد تاسو نه زیات مال او دولت دا دغوی سره خدایي باوجود هغه داسې عذاب مستحق وګرځیدل قوم عاد قوم نوح قوم ثمود قوم د ابراهيم عليه السلام او دغه شي اصحاب مدین او هغه خلق چې کوم خلکو باندې زمکي الټه کړی شو هغه ټول خلکو باندې نظر واچوي هغه تاسو نه په مال اولاد کې ډیرو خو چې کله د الله رب العالمین د عذاب لاندې رالل نو هغه هر څه چې د تسنس شو او نصف نابود شو د قران کریم انداز بیان داسې دی چې کله هم کافرانو ته او د الله دشمنانو ته د عذاب او د وعید ذکر کیږي نو ورسره مؤمنانو ته بشارت او زیری چې دی هغه ذکر کیږي نو مخکې آیتونو مبارکو کې د منافقینو د لپاره د سزا ذکر شو اوس چې کوم مخلص مؤمنان دي هغه د لپاره الله رب العالمین دا غوي اول صفات ذکر کړي دا غوي صفات سره او بیا د هغوی د پاره چې کم بشارتونه دي کم انعامات دي کم نعمتونه دي هغه ذکر کوي چې کله یو مؤمن د خپل رب سره د خپل پیغمبر سره د خپل دین سره مخلص وي نو الله رب العالمین هغه ته کم نعمتونه ورکړي د خپل د رضامندۍ اعلان دا هغه د پاره کوي د جنتونو بشارت هغه ته اوري
نو د مؤمنانو صفات څه دي؟ نو په کار دا چې هر مسلمان مؤمن چې دی په ځان کې دا صفات پیدا کړي. اول دغه صفات ذکر کی او بیا د صفاتو په نتیجه کې چې کوم نعمتونه دي هغه ورته الله جل شانه ذکر کوي. والمؤمنون والمؤمنات او مؤمنان سړي مؤمنان خزي بعضهم اولیاء بعض ځینې د دوی نه دوستان د ځینو دي. یأمرون بالمعروف حکم کوي د نیکۍ وینهون عن المنکر او من کوي د بدینا ويقيمون الصلاة او قائموي منځونه منز ويؤتون الزكاة او ورکوي زکات ويطيعون الله او حکم منی د الله ورسوله او د رسول الله. اولئک هم دا خلق دي سيرحمهم الله چې رحم به وکړي په دوی الله جل شانه، رحم به وکړي په دوی باندې الله جل شانه. ان الله بشک الله جل شانه عزیز زبردست حکیم حکمت والا دی. وعد الله المؤمنین وعد کړی د الله جل شانه مؤمنانو سړو سره والمؤمنات مؤمنانو خذ سره جنات د جنتونو تجری چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې داغي نهرونه خالدین فیها چې دوی به همیشه وي پاغي کې. ومساکن طیبه او پاکیزه مکانونو فی جنات عدن د دائمی باغونو کې په دائمی باغونو کې. ورضوان من الله اکبر او رضامندی د الله ډیر لویا. ذالک هو الفوز العظیم ذالک امدادا هو الفوز العظیم کامیابی ډیر لویا. نو په دې دوه آیتونو مبارکو کې دا دوه سيزونه بیان شو. رومبي آیت کریمه کې الله رب کائنات د مؤمنانو صفات ذکر کړي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض ځینې د یو بل اولیاء ولی دوستان دي. اولیاء د ولی جمع ده. ولی دوست وي او دغه شانتي ذمہ دار ته وي. د یو مؤمن بل مؤمن د پاره ذمہ دار دی، دوست دی، رفیق دی، معاون دی، مددگار دی. المؤمن مرأة المؤمن حدیث پاک کې راځي یو مؤمن بل مؤمن د پاره آینه ده چې څنګه په آینه کې انسان ته خپل عیب ښکاری، کمزوري کوتاهي ورته ښکاری او انسان آینه ته وګوري د خپل د مخ نه داغ او ګندګي هغه لري کوي، ځان صفا کوي. نو دغه شانتي یو مؤمن بل مؤمن د پاره آینه ده چې بل مؤمن یو مؤمن بل ته وګوري نو په انسان کې چې څه کمزوري کوتاهي وي نو هغه ورته ښکار شي. او دغه شانتي آینه کې دا صفت دی چې آینه هغه چاته حل نه وي، صرف خپل ځان ته تخی. دغه شانتي یو مؤمن د بل مؤمن د پر آینه ده چې چرته هم د یو مسلمان مؤمن رور عیب نقص او کمزوري ته تخکار شو صرف هغه ته ویا. دویم دریم کس ته خبره وا چې په یو مؤمن باندې ته پرده واچي الله رب العالمین پتا باندې او یا پردې را واچي. او چې کله ته د یو مؤمن د شرمولو د پاره داغه د به حیا کولو د پاره داغه د بدنامولو د پاره سازش وکي، کوشش وکي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو د خلق عیوب ملټوي. ګینی الله رب العالمین به تاسو په خپل کور کې ناس ته باندې ذلیل او رسوا کی او بم شرمای. نو چې کله انسان د خلق عیوب په سولېږي، د خلق عیوب لټي، نقایص لټي، کمزوریان لټي، د دې لپاره چې هغه به خلکو ته بیان کی. قرآن کریم کې الله رب العالمین سخت وعید ذکر کوي. ویل هلاکت دی لکل هر هغه کس د پاره همزه چې د خلکو عیوب لټي، لمزه او بیا بیانې. همزه عیب جو عیب لټول والا، لمزه بیا بیانولو د پاره. نو ویل دی داسې خلکو ویل په جهنم کې یو خطرناک کند ده، دغه نوم ویل دی. ویل جهنم هغه کند چا د پاره دی؟ همزه عیب لټون کې د پاره، لمزه بیا بیانون کې د پاره. نو زموږ خلکو دا بیماری وي. یو مؤمن چې د بل مؤمن د پاره ولی دی، دوست دی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یو مؤمنان سړي مؤمنان خزي ځینې د دوی نه ځینې د پاره دوستان دي. صفات سوي کار سوي دوی یو بل سره د دوستانه سره د پاره وي. یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر دی یو بل ته د نیکی امر کوي، د بدو نه منع کول کوي. د دوی د دوستانه تعلق مقصد چې دی هغه دای چې دوی د نیکی امر یو بل ته کوي، د ګناه نه منع کول کوي. همیشه د یو بل د ایمان فکر کوي چې یاره زما دا دوست څنګه به د ګناهونو نه بچ، د آخرت تبا کېږي لګیا دی، د الله رب العالمین سره تعلق نشته دی، معصیت کی نافرمانی کی په ګناه کې لګیا دی.
سرنګ بدی د ګناه نه رابچ د آخرت بسنګ سم شي د خپل د مؤمن رور د خپل رشتہ دار د خپل د اولاد د خپل د ګوانډي د خپل د متعلقین د پاره دا فکر من کېدل چې د دوی آخرت چې هغه د بربادۍ نه بچ شي هغه دایمي چې کوم ژوند چې کله د ظاهري سترګې پټ شي او حقيقي سترګې کولو شي هغه وخت چې کله د ژوند تبا کېږي لګیا دی څنګه به د آخرت خشي نو دې لپاره یو مؤمن د بل مؤمن لپاره اولیاء ولی دوست دی معاون مددگار دی د خکار امر کوي د بدن منی کول کوي دویم ويقيمون الصلاه قائموي منځونه د منځ قیام کوي یو بل ته د منځ دعوت ور کوي نیکی طرف ته بلی یو مسلمان به نماز پاتې نشي د لپاره فکرمن به د پزړه کې یو درد وي چې یار زما د دوست ما د مؤمن رور دا چې د به نماز پاتې نشي ويؤتون الزکات او ورکوي زکات ويطيعون الله ورسوله ژوند چې تیرې نو د خپل خوخي ژوند نه تیرې بلکې اطاعت د الله او د الله د رسول کوي په هر کار کې دا ګور چې پدې کې زما د رب حکم څه دی او زما د محبوب پیغمبر طریقه څه ده اولئک سيرحمهم الله دغه خلق دی په دوی باندې الله رب العالمین رحم کوي ان الله عزیز حکیم بیا الله جل شانه دوی سره د وعده کړی دا وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعده کړی دا الله جل شانه مؤمنانو سره مؤمنات خذ سره د باغونو هغه جنتونو چې لاندې داغینه نهرونه تیریږي خالدین فیها همیشه بدوی پاغي کی وی ومساکن طیبه او د پاکیزه مکانونو فی جنات عدن دایمی اوسېږي بدوی التکی دایمی باغونو وعده ور دوی سره ورضوان من الله اکبر رضامندی د الله ډیر لوی ده ذالک هو الفوز العظیم امدادا کامیابی ډیر لوی حضرات مفسرین کرام لیکل دي چې د دې آیتونو مبارکو ټول نړومبي مصداق حضرات خلفای راشدین او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مونږ چې هغه د پاره رضوان رضی الله عنهم یا رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وایو دا غي وجه دا چې الله رب العالمین قران کریم کې ورته ویل رضوان من الله اکبر علومبي مخاطبین چې کوم خلق علومبي الله رب العالمین راضي کړو او دا آیتونه دا غوي په شان کې نازل شو دا هغه خلفای راشدین حضرات صحابه کرام اهل بیت عظام علومبي مخاطبین د قران کریم هغه دي او بیا قیامت پورې چې کوم خلق دغه صحابه کرام سره عقیدت محبت ساتي او دا غوي په نقش قدم باندې روان وي هغه سره محبت کوي هغه سره عقیدت ساتي دا غوي اتباع کوي هغه خلق قیامت پورې چې کوم د دوی اتباع او کې غم پدې کې داخل دي اولین مخاطبین د دې صحابه کرام دي ورضوان من الله اکبر رب کائنات په دنیا کې هغه ته د رضامندۍ اعلان کړی دی قیامت پورې کوم خلق چې دا غوي اتباع کوي او دا غوي د مبارک ژوند مطابق ژوند تیر کی هغه سره دغه وعده ده ذالک هو الفوز العظیم دغه لوی کامیابی ده چې کوم خلقو کې دا صفات وي چې کوم الله رب العالمین په دې دویم آیت مبارکه کې ذکر فرمایي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم